کې د جنا میډیکل سنټر خانپور په نوم د یو میډیکل سنټر افتتاح وشوه. دا میډیکل سنټر د ناصر خان په نگرانۍ کې جوړ کړی شوی او د دې افتتاح د علاقې د مشرانو په لاس وکړی شوه. په دغه مشرانو کې عزیز الله خان سابقا ناظم یونین کونسل خانپور او امیر نوشاد فلاحي ورکر شامل وو. په دې میډیکل سنټر کې به د مختلفو بیمارو علاج په جدید طریقې کار کیږي. په دغه بیماریانو کې شوګر، بلډ پریشر، بخار، بانجپن او د معدې بیماریان شامل دي. د میډیکل سنټر کې به میډیکل سٹور او لیبارټري سہولت سره فیمیل ګاینیکالوجسټ هم خپل خدمات ترلاسه کوي. ډاکټر صدام حسین به د هفتې او اتوار په ورځ د مریضانو معاینه بالکل مفت کوي. د معاینې وخت به ماسپښین 1 بجې نه تر ماسخوتن 9 بجو پورې وي. ټول مخکې خو زموږ د کلي دپاره او د علاقې دپاره دا د خوشحالۍ یو ډېر غټ مقام دی چې د ډاکټر صاحب دا کلینیک دلته نن پرانیسته وشوه او زموږ د نوشاد بای چې کوم راغلی دی دغه نه سوشل ورکر هم دی او ښه بزنسمین هم دی او د دوی هم ډېرې ښې تجربې دي. نو چې د دوی په لاس باندې وشوه نو ډېره غټه د خوشحالۍ موقع ده. او صدام که زه تاسو ته ووایم نو صدام ډاکټر ډېر ورکوټی ماشوم وایي نه زموږ په دې کلي کې لوی شو دغه ته ورسېد خو چې محنت یو سړی کوي نو د هغه محنت چېرته هم څه هېڅ قسم رکاوټ ورته مخې ته نشي راتلی. هغه که هر قسم وي د معاشري نو د صبرشاه په مکتب کې چې کوم سرکاري مکتب دی یو استاد و پکې د هغه نه د پنځم پورې سبق ویلی دی. بیا په خانپور پورې سرکاري سکول کې د 10م پاس کړی دی. بیا د ګل آباد سرکاري کالج کې نه د میډیکل سیټ ګټلی دی او تللی دی او په بنو میډیکل کالج کې اچھا د سیټ ورته ملاو شوی دی او هغه نن شکر دی د خوشحالۍ مقام دی. موږ ټول دته مبارکي ورکوو د په کامیابۍ سره او د کلینیک په کامیابۍ سره ولهم دعا ورته کوو او انشاءالله چې د دنه دا امید لرو چې دی به نور مخکې ځي او د انداز ته چې خلک ګوري نو ډېر ماشومان چې کوم مایوسه یا سي نو هغوی به هم حوصله بړاویږي او هغوی به د تقلید کوي او هغوی به هم خپل فیلډ کې کامیابي حاصلوي. دا کلینیک یو خو دو نوې چې کوم ډیګري دو حاصله کړه په د MBBS نو دو به پریکټیکل کیږي او بل د علاقې به خدمت کیږي. نو چې کم ماشومان داسې او هغه نو دا چې لږ 15 کاله بعد به دا وګوري انشاءالله دا به د علاقې د ټاپ ډاکټرانو کې حسابېږي بیا. او تاسو چونکې د علاقه غریبه ده او د دې ځای نه ګاډو ته ګل آباد ته یا بټخیلې ته ډېر مشکلات دي. نو رو په رو کال نیم کې به انشاءالله تعالی ټول علاقه د دې نه مستفید کیږي او د ټول علاقې خدمت پکېږي. خاص کر زه عزیز الله خان دلته د دې علاقې مشر دی او د دې علاقې مشري کوي. نو زه دوی ته دا درخواست کوم چې یاره د دې خلکو سره چې په کم انداز باندې کیږي چې د دوی سره ملګرتیا وکړي او دوی د ښه تعلیم دپاره چې کوم دی نو د هغوی مرسته وکړي او د هغوی په مرسته کې د دوی ملګرتیا وکړي. نو دا به د دوی دپاره د دې دنیا او د آخرت د دواړو ګټئ او انشاءالله تعالی زما په دغه د بزنس کمیونټي سره تعلق لرم نو زما په سطح باندې څه خبره داسې راځي نو زه به انشاءالله تعالی د یوې خبرې نه شاته کېږم نه. که څوک زه اوس هم دا وایم چې په دې غریب علاقه کې څوک MBBS FEC نه بعد MBBS ته ځي یا انجینیرنګ ته ځي نو زه به د هغوی بھرپور مدد کوم. مدد به په داسې انداز کوم چې انشاءالله څوک به د هغې نه خبرېږي نه چې چا څه وکړه. نو زه به د هغوی سره مدد کوم، زه به د هغوی ښېګړه کوم په دې وجه چې زموږ د علاقه غریبه ده او په دې کې یو ډاکټر وځي نو د مطلب دا دی چې تا په هر کور کې ډاکټر وخت اوس په هلکان د هغوی سره مقابله کوي او مخکې به تلل غواړي نو چې څنګه یو کس مشر مخکې شي نو بیا بسې نور ځي. نو زه د ټولو ته دا دغه کوم دعا کوم چې الله پاک تاسو له دا کلینیک دا ډاکټر صاحب دا محنت مشقت تاسو له د خیر ذریعه وګرځوي.